بسم الله الرحمن الرحیم. قربانۍ مسلو کې یوه مهمه مسله دغه دی چې قربانۍ په څه څلولایي پکار ده چې وسپنې والا تیز دهاړ والا هغه سره وسپنې سره حلال کړي. یعنې چوری چې کومه دی هغه وسپنې نه پکار دی جوړوي. هغه سیستني احتیاطي واجب بنا باندې سټیل والا چوری څلولوله صحیح نه ګڼي که حلال لکو هغه ځناور حرام شول هغه سیستني په نظر. البته که یو ځای کې سټیل نه علاوه تاسې وسپنې والا چوری نشته دی و توصی سارا شوی مسئله تا پیخش نوی به دی ټایم کې ایت الله شوبیری زنجانی ته رجوع کوه شي. ایت الله شوبیری زنجانی هغه جایز ګڼي. دا یو ډېر بهترین عالم مجتهد دی، ډېر فقیه بهترین فقیه دی، قوم مقدس کې زنده دی، هغه ته بیا رجوع کوه شي. چونکې احتیاطي واجب مسلو کې د بل مجتهد ته رجوع کوه شي. ایت الله زنجانی ته دغه مسالې کې که چا سره د وسپنې والا هغه نه وه چوری نه وه سټیل والا چوری څلولولو بیا دې مسالې کې پکار دی هغه دغه ذهن کې راولي خطور کې تېره کړي چې دې مسالې کې زه ایت الله شوبیری زنجانی تقلید کوم. دویمه مسله چې اکثر دا خلک پوښتنې کوي چې مو خپل ډنګار دی زه هغه قربانۍ ورکې کوه شم که نه. بلکل ورکې کوه شي، صحیحانه لري، صرف مکروه دی. او دغه صرف دی حد قربانۍ حد کې نه بلکې خپل ډنګار څه ته ساتلی دی هغه ذبح کول خپله ممالک دپاره مکروه د هر صورت کې او قربانۍ کې وي که چهې بل صورت کې وي. او درېیمه مسله دغه څه کوم قربانۍ والا پستکې دی هغه په چمړه څه کومه دی هغه په کار دا دی څه داسې ځای کې ویر کړي چې هغه ځای کې هغه ښو کارو کې استعمال شي، فی سبیل الله په کار دی هغه عطا شي، یا چېرته یتیمخانې ته یا چېرته څه کومه دی مثلا دسترخوان امام حسن دی یا نور ځایونه چې هغه فی سبیل الله استعمالیږي داسې ځای کې په کار دی ویر کړلی شي. هغه خپل ځان دپاره کې اخلاله یا خرڅوله مکروه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.